که یو خوا د ملکن خاوره د شعر و شاعرۍ په میدان کې خپل ثاني نه لري، نو بل خوا د نثر په میدان کې هم د چا نه وروستو نه ده. همدارنګه د تاڼه بایزۍ سره تعلق لرونکي پروفیسر علمګیر خان هم د شجره نسب په اړه یو ځانګړې مجموعه د خانکورو شجره نسب ډېر په مدلل دلایلو تخلیق کړي چې پکې په تاڼه بایزۍ کې موجود د ډېرو قامونو شجره په ښه شان میپو شوي، کوم چې به د تاریخ برخه جوړه شي. د تاڼې ادبي ټولنې د انتظام لاندې د پروفیسر علمګیر خان د کتاب د مخکتنې یوه درنه دستوره د نامتو لیکوال فضل محمود روخان په مشرۍ کې ترسره شوه چې پروفیسر بارام زخمی پکې مشر میلمه و. ډاکټر سمندر یوسفزی، دیدار طاهر، گوهر علي گوهر، ارشد کریم شلمانی، زخمی شینواری، کرنل ریټایرډ فریدون، فضل رحمان شاهد، امید الله خان ایډوکیټ، پیدا محمد زرنوش شاه، فضل محمود صایم او سرور خټک پرې مقالې، نظمونه او تاثرات وړاندې کړه او د قرآن او حدیث په رڼا کې په کتاب تفصیلي بحث وکړو او د مصنف د دې کاوش او زیار یې په درنو ټکو کې ستاینه وکړه. زه خو په دې لکه انتهایی خوشاله یم چې علمګیر صاحب یو دومره لوی کار کړی دی چې د هغې لکه احاطه یې نه کېږي، په دې وجه چې دا ټول قوم هغه په یو کتاب کې راغونډ کړه. دا شجرې راغونډول زما ډېر مودې راسي، دا زما شوق و او ما چې به هوس چېرته شجرې به ما سره میلاو شوې، د هر چا شجرې، که هغه د پیغمبر علیه السلام وي، د حضرت آدم علیه السلام نه په دې خوا د ټولو انبیاو یا د دې علاقې د خلکو شجرې، هغه به ما په خپل یو ډایرۍ کې به هغه ما محفوظ کولې. یو مخصوص ډایري د دې لپاره وه او د دې علاقې کې که د خټکو شجره به ما سره میلاو شوه، که د یوسفزو به میلاو شوه، د مندړو به میلاو شوه، د پیر بابا، د سیدو بابا، نو هغه به ما دغې خپلې ډایرۍ ته به مې پای کې به دا ما محفوظ کولې. ویناوالو د شجرو او تاریخ په ژوندي ساتلو زور ورکړو او هیله یې څرګنده کړه چې د مصنف نه امیدونه لرو چې دا رنګه ګټور تحقیقات په بیا دپاره هم د پښتو ادب او پښتون ولس ته وسپاري او د پښتو ادب پنګه به نوره هم درنه کړي. عمران دریاب، خیبر نیوز، تاڼه بایزۍ، مالکن.